قدرمن اوریدونکو یو وارې بیا ستاسو کوربه سعید عادل تاسو ته وایي هرکلی قدم په قدم کې چې زموږ نن د خپرونې کوم تړاو دی کومه موضوع ده هغه د شاه منصور حضرت شیخ مامون یوسفزۍ رحمت الله علیه په هغوی باندې به نورالامین یوسفزۍ صاحب تاسو سره خبرې اترې کوي. نورالامین یوسفزۍ صاحب صوابی په شخصیاتو باندې خبرې اترې وشوې او روانې دي کېږي به که خیر یې زموږ په دې خپرونو کې به ډېر شخصیت داسې راځي چې هغه به زموږ علم کې نه وي تاسو ته به یاد وي د هغوی سبا اورېدونکو ته یاد وي هغوی به هم زموږ سره د ګرځنده په کرښه باندې راځي. نو حضرت شیخ مامون یوسفزۍ رحمت الله علیه د دوی پاک له یو لنډ شان پیژنګلو د دوی وکړي چې موږ هم خبر شو اورېدونکي هم خبر شي. د باباجي ذکر کوو خو د هغې نه مخکې زما یو خبره دویات شو نو باید چې هغه هم ذکر شي. هغه دا دی چې سوال دا پیدا کېږي چې موږ په دې صوفیه کرام باندې ولې پروګرام کوو. جی د خلکو ذهن کې دا سوال پیدا کېدی شي. نو د دې درې وجې دي. یو خو دا چې دا پښتانه صوفیان چې نو د دوی قامي کردارونه دا پیسې ونو په قامي ژوند کې. دویم دا چې دوی خلکو ته د مینې او د امن درس ورکړی دی. لکه صوفي دی نو هغه دا وایي چې رحمان بابا چې واړه د خپل ځان په نظر ګوره که دانا یې عبدالرحمن جهان ټول عبدالرحمن دی. او خواجه محمد بنګش صوفي دی نو وایي چې زړونه مه ماتوه لال د بدخشان دی بیا مشکل دی رغول د شکسته. اوس دا صوفیان چې وو یو پل قامي کردار و لکه مثلا پیر روخان نه زموږ تصوف وحدت الوجود ابتدا کې پیر روخان یو قامي سړی و هغه چې کوم دی نو د مغولو په ضد باندې مبارزه کړې ده. دقسې هر یو تاسو وګورئ د مثلا د احمد شاه ابدالي چې کله د هغه نامینیشن کېږي او خلک ممکن ده چې ډېر عین ممکن و چې خانه جنګي شروع شي نو هلته هم یو صوفي چې دی نو په شیر سرخ زیارت کې راپاسي پیر صابر شاه رحمت الله علیه او هغه جنګ ختم کړي او د ده نوم پیش بیا چې کوم صوفي لکه دته دعوت ورکوي دې مجبورۍ دعوت خو ورته نجیب الدوله ورکه او شاه ولی الله رحمت الله علیه خو چې کوم صوفي دی مجبورۍ او خپل مریدان ورکوي چې د مرهټاو خلاف ته جنګ وکړه نو هغه حضرت میاں عمر رحمت الله علیه. مطلب چې د دې صوفیاو یو قامي کردار هم پاتې شوی دی او ډېر متحرک پاتې شوي دي سره دی چې د مینې او د امن خلکو چې کله دوی په خاوره چاپلوسه کړې ده یا دوی په مقدساتو نو بیا دوی د هغې مزاحمت هم کړی لکه څنګه چې د پښتون فطرت دی. اوس پرا شو خپل موضوع له باباجي حضرت شیخ مانون یوسفزۍ رحمت الله. عموما زموږ چې کوم اولیاء او صوفیه کرام دي نو هغوی ځان سره قبیله ذکر نه کوي خو د ده ذکر چې کومو کتابونو کې راغلی دی حضرت شیخ مانون یوسفزۍ رحمت الله علیه هغه که د آیین تصوف دی هغه کتاب که د حضرت شاه محمد صدومي رحمت الله علیه قلمي یاداشتونه دي او که هغه د حضرت اخوند محمد شعیب رحمت الله علیه یعنی توريري بابا کتاب دی میرت الاولیاء په دې کې چې کوم ذکر دی نو هغې کې د ده ذکر د ده نوم سره حضرت شیخ مانون یوسفزۍ حضرت شیخ مانون یوسفزۍ باره کې دا تذکره نگار ټول په دې خبره باندې متفق دي چې دی په کام مندړ یوسفزۍ و د ضلع مردان د تحصیل صوابی هغه وخت سره د شاه منصور اوسېدونکی دی وایي چې د ده والد ماجد د پلار محترم په دهلي کې اوسېده په دهلي کې هغه وخت به د مشرانو ډیلې وي په دغه ډیلي کې چې دی نو هلته په 14 تاریخ د شوال المکرم پنجشنبې په ورځ باندې دی د تهجد د مونځ په ټایم په 1001 هجري دنیا ته تشریف راوړی دی پیدا شوی 1001 هجري یعنې 1000 د ابتدایي تعلیم په دهلي او په سهارنپور کې حاصل کړی دی په هندوستان کې د شاهجهان د حکومت په آخري زمانه کې دی د دهلي نه یعنې د انډیا نه خپل وطن ته لاړی شاه منصور ته راورسېد دا د شاهجهان زمانه وه مغل بادشاه او دغلته کې د حضرت مولانا شیخ المشایخ چې هغه وخت ډېر لوی ولي و د نقشبندي سلسلې حاجي بادر عبدالله کوواټي رحمت الله علیه حاجي بادر عبدالله کوواټي رحمت الله علیه چې کوم دی نو دا د احمد فراز او د سید چراغ حسین شاه نور نیکو سید چراغ حسین شاه شاعر چې احمد فراز او د
پښتو لیکوال ډاکټر سید چراغ حسین شاهي ورلیکو ډاکټر صاحب په کتاب هم لیکل دی ما څخه کتاب شته نو دې چې کوم دی دا د مرشد دی د حضرت شیخ مانون یوسفزۍ رحمت الله علیه مرشد یا مرشد دی او د پیر چې و نو حضرت آدم بنوري رحمت الله علیه او دا هغه پیر چې و نو حضرت مجدد الافسانی رحمت الله علیه او دک شاندا سلسله د دی بیا مرشد اعظم ته ځي او د هغې نه بیا ځي د حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سلسله چې ده نو داسې جاري پاتې شوې ده جی د شیخ عبدالله بهادر کوټي رحمت الله علیه باره کې دا ویلی شي چې دغه د نقشبندي سلسلې چې کومه سلسله وه نو ده وایي په 18 تاریخ د ربیع الاول دا هم کتاب شته دی 1988 کې چې ورځ وه د سه شنبې جی او د امیرو نومې کلی چې دی د چچ علاقه چې کومه ازرو علاقه دې کې حضرت حاجی بهادر صاحب په خپله راغی او د ده په سر باندې د ولایت یعنې د خلافت یا دستار وتړو او د خپل خلیفه اکبر چې ورته وایي مقرر مانون یوسفزۍ رحمت الله علیه او د دغه ځای نه د دغه سلسله شروع شوه د مرشدۍ او دې سره سره د عالم ومو لکه نقشبندي سلسلې کې د معزوم شو او د دې سره سره د لوی عالم ومو او بیا د دا چې دا شیخ مامون رحمت الله علیه چې دی نو دی بیا دغلته شاه منصور کې دی بیا دغلته کې ځای خپل او د هغه چې کوم ځای د ناسته کړې ده نو هغې ته په شاه منصور کې حویلی حویلی او دغه ځای حویلی او ورسره ګړی جومات جی دا د درس او د تدریس مرکز ومو او دا د انغرې ومو څنګه د اولیاو انغرې مشهور دی او دغه ځای چې کوم دی نو د یو مدرسه جوړه کړه او 200 کال هغه مدرسه چلېدلې ده 200 کال تقریبا یو نیم سل نه سیوا او د دې اخیری شاګرد چې د حضرت مولانا محمد رحمت الله علیه دی چې هغه د فقه باباجي په نوم باندې مشهور دی او د فقه یو ډېر لوی عالم و چې دغه باره کې دا ویلی شي چې هغه به ګوټ کو یا به لو کو پټي کې نو طالبان به ورسره روان وو هغه به ورته درس ورکړو خپل کار به هم وکړو هغه ته ټوله فقه زباني درس به هم ورکړو او درس به په پټي کې ورکړو نو دا د هغه دغه سلسلې شاګرد و لکه دغه بیا ډایرکټ نو ځکه چې دی بیا په 1213 خواوشا کې دی بیا عالم تېر شوی دی دا حضرت محمد صاحب خو د دې نه پته لګي چې حضرت مولانا محمد صاحب په 1213 کې دغه مدرسې نه فارغ دی نو دوی باندې مدرسه جاری و که نه جی بالکل ځکه چې حضرت چې کوم دی نو دی په 1999 کې په حق رسېدلی حضرت شیخ مانون یوسفزۍ رحمت الله علیه چې دی نو دا په 1999 یعنی 1099 کې کم سل کې 1099 چې ورته وایي په دې هجري کې جی دی وفات شوی دی او د ده مقبره چې کومه ده نو هغه په شاه منصور کې نه ده د ده مقبره په تاکال کې ده پېښور کې ده ولې ده ځکه چې د ده یو ځای نه و دا یې مدرسه وه د دې سرپرستی ده کوله دا یې د انغرې و خو د دې سره سره دی به پلوسی ته هم ته دی به سدوم ته هم ته دی به تاکال کې هم کېناسته دی خو د ټول هندوستان باندې خور و لکه د مریدان چې کوم دي که نه جی د دې نه دا پته لګي د ده د مریدانو نه لکه د مثال په توګه باندې د ده یو مرید دی حضرت شیخ نعیم رحمت الله علیه د پېښور جی تاکال دا هغه سړي د دغه نعیم رحمت الله علیه چې دی نو د ده نوسې په تپوس باندې اختر کې ما خواته راورسېد او تپوس داسې وشو چې هغه شیخ نعیم چې د ده شاګرد حضرت صوابی رحمت الله علیه نه په کامه کې په افغانستان کې په کامه کې بیعت کړی دی او دا حضرت صوابی رحمت الله علیه ډایرکټ د شاګرد د شیخ مانون صاحب جی او می شاګرد او می خلیفہ و د بیا دا غنه کړی دی صوابی صاحب نه نو دا چې کوم دی دا چې کوم حضرت مولانا نعیم صاحب چې نو د نوسې د کړوسې
د اختر په دې چوټیانو کې چې کوم دی نو شاه منصور ته په تپوس راورسېده او داسې وی چې موږ لړلو دغه ده دا څه وایي صاحب حق صاحب څخه شاه منصور د کوکا بابا جي زموږ شیخ القرآن رحمت الله علیه چې ما ذکر وکړ چې دا هم نقشبندي سلسله وره د هغې فرزند چې شیخ القرآن دی نن سبا د هغه ځای ناسته په ګډه ناسته هغه ته یې ووي نو هغه ورته ووي چې داسې کار وکړه چې زما یو ورور دی هغه څخه لاړ شي زه یې ورته یاد کړم هغه به درته دا تفصیل درکړي نو بیا هغه هلته رالل بیا زه او زما د تره زوی حمدالله یوسفزۍ موږ سره چې کوم مواد و کاغذ باندې نو هغه ول هم ورکړل او بیا موږ داسې کار وکړو چې د هغه لوسي شته کړوسي شته د حضرت شیخ مانون رحمت الله علیه شاه منصور او د کونډې میاګان باندې یادېږي نو موږ سره په شاه منصور کې هم شته دا زموږ د علاقې مشهور چې زورور سړی و که نه زورور خو خدای دی خو به هر حال اوس هغه په دې دنیا کې نشته نو د هغې ورور دی قریش باچا د کونډې نو دا هم د هغې اولاد کې دی ځکه چې دی سربند کې هم به ناسته ده کوله نو د څه اولاد په سربند کې هم نو دا چې کومو د دې نه علاوه زمونږ د کونډې سردارې چیرمین چې دی نو هغه هم د په اولاد کې ډېر مشهور سماجي شخصیت و زمونږ د کلي میرزا احمد استاد جي د هغه په اولاد کې دی او رزیم یو زمیندار سړی دی نو ما میرزا احمد استاد جي ته ټلیفون وکړ مونږ هغه چې حویلی چې دې وخت کې د چا په ملکیت کې ده نو مونږ هغې ته هم هغه مونږ سره لاړو مونږ هغه ځای وکتو 400 کاله دا هم عجیبه خبره ده چې 200 کاله خو دا ډېر فعال وه د هغې نه پس بیا هم دا تر 400 کال پورې دا په اصلي شکل کې موجود و دا حویلي دا هم یو قسم د هغه مونږ دا و چې دا د هغه ولي کرامت بعد الممات و چې لکه هغه بیا هم آباده وه تر اوسه هلته کې هغه ډیوه هم اوس هم شته د هغه یو ډیوه ده پکې پرته ده او هغې دا ووایي چې کور کې کوم خلک اوسېدل چې دې ایریا کې چې کوم ځای د ناسته کړې ده ته څه سپی نشي ساتلی څه پلیت غلازت نشي غورځولی لکه هغې د هغې ریاکشن په عجیبه شکل کې کېږي لکه مثلا موږ سپیا کې تپلې وي نو 3-4 سپیا کې وي چې هغې څنګه کمه یو چتونه یې د لاندې مارو نو لکه مطلب دا چې هغه ډېر پاک ځای دی دغه چې کوم ځای دی که نه اوس هم شته دی